السلام علیکم ناظرین، زه یم زاهد جان او زما سره نن موجود دی دلته. دا زمونږ هیلث پارک دی د دیر سیټي بالکل په ټاپ باندې او سیاحتي مقام دی، بهترین ځای دی، هوادار بالکل. دا د جولای میاشت ته تاسو وینئ د هواګانو ته چې دا چپرین زمونږ بالکل داسې خوځوي او ډېر ښه ایریا ده. نو دلته کې مونږ نن راغلي یو، دلته چونکې د هیلث پارک کې پلانټیشن کمپین و او ډیپټي کمشنر نوید اکبر او د هغې سره امیر علي شاه ایډیشنل اسسټنټ ایډیشنل ډیپټي کمشنر او دیگر چې کوم نور افسران و هغوی راغلي وو. ونې لاندې کړلې چې کوم موږ ورته پودې وایو، بوټي ورته وایو، او وجه یې څه وه. او نو اوس چې موږ په دې کوم ځای کې ناست یو، د دې ښکلی لوکیشن دی، بهترین. نو داود دا راته ووایه چې د دې پلانټیشن خو خپل یو اهمیت دی، خو د دې د اهمیت سره سره زما او ستا او د هغې سره چې کوم د دې ریلیټډ پیرنټس ارګنایزیشن دي، ډپارټمنټ دي، لکه فارسټ ډپارټمنټ شو یا ډسټرکټ ارګنایزیشن شو، نو یوازې نالول هم نه دي پکار. اول زما او ستا په حیثیت د عوام د کمیونټي حق او بیا د محکمو حق دی چې دې ته بیا تحفظ هم ورکړي، پروټیکشن هم ورکړي، حفاظت هم وکړي. نو که دلته دا ښکلا نور هم څه شاغلی مختلف بوټي ځای کېږي، نو ننني کمپین ته په کوم نظر ګورئ؟ لالا یو خو ستا شکریا ادا کوم چې یاره تا مونږ ته موقع راکړه، او د دیر حوالې سره لالا زه به دا خبره وکړم چې الله تعالی مونږ له په دې دنیا کې یو جنت راکړی دی. که فرض کړو ته کوم ځای ته هم ځې که نه، نو هغې کې الله تعالی یو قدرتي حسن علن کې دې کې زه به دا ویم چې نه د حکومت څه کردار شته، نه پکې د یوې ادارې څه کردار شته، خو دا الله تعالی هغه نیچرل بیوټي چې څه ته وایي د رب یو هغه دی مونږ ته راکړه شوی کرشمه ده، به دا ویم. ټیک ده، دلته فارسټ محکمه هم شته، خو که فرض کړو لالا زه به د ټورسټ حوالې سره خبره وکړم. که فرض کړو ټورسټ دیر ته راځي، نو هغه هم دې جنګلاتو نه راځي. زموږ یو اوبه ده، یو ځنګل دی چې ټورسټ چې کوم دی هغه اټریکټ کړی او دلته راځي. نو دلته چې کوم نن مهم آغاز وشو، نو زه خو اپریشیټ کوم ډپټي کمشنر بره دی چې هغې یو 2 ورځې وشوې چارج یې اخیستی دی، خو دا کاس چې کوم دی دا یې اهم وګاڼو. دلته راغی باقاعده هغه بوټي ولې کار د دې پلانټیشن یو پازیټیو چې کوم دی میسج هم هغې سوسایټي ته ورکړو چې یاره دا ډېر زیات اهم دی. او بل لالا زه به ضروري خبره دا وکړم چې یاره مونږ اکثر اوس خبره کوو د کلایمیټ چینج، ټیک شولی جي، چې موسمیاتي تبدیلي چې کوم دی دلته سیلابونه راځي، دلته تباهاني کوي. نو زه به دا ویم چې یاره د هغې نه د مخنیوي دپاره که فرض کړو څه شی کردار ادا کولی شي، نو هغه بوټی دی. نو دا اوس د فارسټ ذمه داري ده، انتظامیه چې کوم دی هغه خو به هغې اکاموډیټ کړي، مطلب سپورټ کوي به. خو د فارسټ دا ذمه داري ده چې یاره دلته چونکې بیلین سونامي پراجکټ نوم لالا مونږ د څو کالونه اورو تر اوس پلس بیلین پلس شو. نو په کار دا ده چې یاره دې باندې د حکومت زه به دا ویم چې یاره په اربونو روپۍ خرچ کوي. نو د دې تحفظ او دغه شانه دا په محکمه فارسټ چې کوم دی دا ذمه داري ده. د دې سره سره د فارسټ سره سره زه به د عام زمونږ هم کردار دی په هغې کې، د عام سوسایټي هم کردار دی چې یاره کم از کم په دې مهم کې مونږ هم د خپلې حصې یوه ونه ضروري نه بھرپور شرکت وکړو. بالکل دا خبره چې یاره کم سے کم دا یوازې نه د ایډمنسټریشن کار دی، نه د فارسټ کار دی، سره سره زمونږ د عوامو د شهریانو کار دی. امیر صاحب زمونږ دین او مذهب هم دا وایي چې یو ونه څوک نه لکي او یو سایه یو د هغې لاندې خلک لکېږي، نو د هغې څومره زیات ثواب وي. څه څه وایي مختصر الفاظ کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د زاهد جان صاحب د دې ملګرو ډېره شکریا ادا کوم. څنګه چې د ملګرو وویل نو یوازې نالول نه دي، د دې تحفظ هم پکار دی. او بل زمونږ د علاقې او د غرونو له الله رب العزت خپل یو قدرتي حسن ورکړی. د دې ځای آب و هوا، د دې ځای ځنګلات، د دې ځای اوبه، دا ټوله دوایي ده. نو انشاءالله که مونږ ټول عوام هم د دې بوټو تحفظ کوو او دغسې حکومت هم راسه تعاون کوي او وروره مونږ خو بوټي به نالوو په خپله که نه به نالوو. چا سره چې زګونه شته دی نو چې کم سے کم زیات نه شي نو یو دوه خو په کار ده که نه. بلکل ما خو لس اته بوټي بس امیر صاحب خو بالکل د ګولډ میډل حقدار دی چې هغه خپله ذمې نه زیات مطلب یې لږ اته بوټي ده په نن سبا دور کې نالول دا ډېر ګران کار دی. نو دا څنګه چې موږ په بیک ګراوند کې ګورو، اخوا دېخوا ګورو، دا څومره ښکلې شینکۍ چې دی، د دې وجه هم دا ده چې دلته دا ونې دي،
دا بوټي دي د دې ځای ابو هوا ده نو ځکه د ټول ملک نه خلک زمونږ د اپر دیر مختلفو علاقو ته که هغه دیر خار دی که د هیل پارک دی که کومراټ دی که لانچل دی که نورې علاقې دي داسې لواري ټنل لواري ټاپ او دا نو د هغې وجه دا ده چې د کراچۍ نه سړی را روان شوی پنجاب نه سړی را روان شوی او په زرګاو په لکاو روپۍ خرڅ کوي دې لپاره نه راځي هلته ښه بهترین سهولیات شته دی خو هغوی مجبوره دي چې د دې ښکلا ته دې قدرتي حسن ته راشي نو تاسو هم په دې قدرتي حسن کې ځان شامل کړئ او د خپلې حصې د یو بوټی 15 بوټي چې دا نل کې زمونږ آبادي ټوله 11-12 لاک ده نو چې په دې کې مطلب دا 4-5 لاک موږ په خپل هم نل کو عوام نو هغه بهتره او د ټول نه اهم خبره ده په اخرنی نوٹ په اختتام باندې چې د دې تحفظ او پروټیکشن هم پکار دی او د هغې لپاره به موږ خپل کردار هم ادا کوو او نور به هم منع کوو او ډیپټي کمیشنر صاحب ته چې څنګه مې په سوال وکړو چې یاره غیر قانوني کټایي نو چې کوم ټمبر سمګلرز دي یا غیر قانوني کټایي والا دي نو هغه دې هوښیار شي ګوره بیا پکې څه سپارش او دا خبرې مبرې ګوره نشته دی چې د مچ جیل ته به رسوم کنه لالا زه به د پبلک اویرنس لپاره صرف یو پیغام دا ورکړم چې یاره که فرض کو څوک بوټي لګول غواړي نو ضروري نه ده چې دې په خپلو پیسو واړي په دې مهم کې محکمه پارست وایي چې یاره موږ به 9 لاک بوټي ورکوو نو که فرض کو څوک هم لګول غواړي هغې ته ضرورت نشته فارسټ محکمې سره تاسو رابطه کولی شئ باقاعده به تاسو ته بوټي میلاویږي خو چې کم از کم تاسو ولګوئ او اهم خبر دا چې بوټي د هغې نه والی چېرته په بازار کې خرڅ کوي یا بیا مات کوي نو مطلب زمونږ په معاشره کې په دا یو غټه المیه ده نو دا راوالی او په کار یې راکوي انشاءالله د روان پروګرام بل پروګرام کې به بیا زمونږ د خپل ناظرینو سره شاملېږو په بل پروګرام کې به هغوی ته نوي پروګرام سره به بیا په بل حصه کې بیا هم دوی شاملوو چې یاره زمونږ نه څونه کېږي چې مونږ د خپل مختلف ایشوز او د علاقې که خوبصورتي ده که سیاحت دی که ایجوکیشن دی که هیلث دی او که نورې داسې مسلې دي په هغې به بیا پروګرام کوو خپل میزبان او خپلو مېلمنو ته ورکړو اجازه ته د الله په امان ډېره مهرباني اسلام